حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي داسې یوه لویه قافله مې ولیده ډېر خلک مې ولیدو چې دا جنت ته روان دي. ما د جبریل امین نه تپوس وکړو جبریل دا څوک دی دا څوک دی چې د جنت ته روان دي؟ جبریل علیه الصلاة والسلام راته وفرمایلو چې د الله محبوبه دا د موسی علیه الصلاة والسلام امت دی. دا د موسی علیه السلام امت دی، بني اسرائیل دی جنت ته روان دي. زه په زړه کې داسې خفه شوم چې یاره نو دا خو زما د امت نه ډېر دي، زما امت خو دومره نه دی، دا خو زما امت دومره نه دی، دا خو زما د امت نه به ډېر دوی جنت ته ځي. په دې کې بل داسې صفونه جوړ شو، داسې صفونه جوړ شو چې د مشرق او د مغربه پورې د هغې انتها وه، د اسمان کنارو ته د هغې دا صفونه داسې رسېدلي وو، دومره خلک وو. دا هم جنت ته روان دي. ما د جبریل علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړو چې جبریله دا څوک دي؟ دا خو د هغې نه زیات دي، دا څوک دي؟ ما ته جبریل علیه الصلاة والسلام فرمایل چې د الله پاکه پیغمبره دا ستا امت دی، دا ستا امت دی چې جنت ته روان دی. حدیث مبارک کې راځي وایي په میدان محشر کې به شپږ شلي صفونه وي. څو صفونه وي؟ شپږ شلي صفونه وي. دا صفونه نه، دا صفونه هغه چې کوم صفونه الله تبارک وتعالی جوړ کړي هغه صفونه وي. نو په میدان محشر کې به شپږ شلي صفونه وي، په دې کې به اتیا صفه چې دي دا د نبي علیه السلام د امت یو دا به جنت ته رواني، باقي دا څلوېښت صفه چې دي که نه دا به د نور امتونو جنت ته رواني. نو په میدان محشر کې به شپږ شلي صفونه د جنتیانو په دې کې اتیا صفه د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم دي، باقي څلوېښت صفه به د نورو پیغمبرانو د امت نه وي. خو دومره الله تبارک وتعالی په موږ باندې رحم کړی دی، په دې امت باندې الله دومره رحم کړی دی. نبی علیه الصلاة والسلام ته الله تبارک وتعالی فرمایل وی د الله محبوبه ستا د امت نه به زه 80,000 کسان بی حسابه بی کتابه جنت ته داسې لېږم، حساب بی کتابه جنت ته. د دې سره به د سره حساب کېږي نه الله دې موږ په دغې کې راولي. 80,000 کسان، یوازې 80,000 کسان نه، بیا حدیث مبارک کې راځي په دې 80,000 کسانو کې به بیا هر یو تن سره 80,000 کسان ځان سره نور جنت ته بیایي. الله تبارک وتعالی به 80,000 کسان جنت ته بی حساب بی کتاب جنت ته داخلي، بیا په دې 80,000 کې هر یو تن به ځان سره څو کسان جنت ته بیایي؟ 80,000 نور بی حساب بی کتاب به ځان سره جنت ته بیایي. دا د الله تبارک وتعالی خصوصي رحم او فضل دی کنه دی؟ دا خصوصي رحم او فضل دی د الله تبارک وتعالی په دې امت باندې. بهرحال نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د سدرة المنتهى د دغې بیرې سره مې جنت هم ولیدو، جهنم مې هم ولیدو. بیا د زمرودو یو رفرف راغی، زمرودو نه جوړ یو رفرف راغی، ویراله او زه هغې باندې کېناستم. چې کېناستم په هغې نه په بره لاړم، چې په بره تلم جبریل علیه الصلاة والسلام رانه ورستی شو. چې دی ورستی شو ما ورته وایي چې جبریله زه چې ځو که نه؟ جبریل علیه الصلاة والسلام راته وفرمیل چې بره زما نور د تلو مقام نشته، پیغمبره ته دې نه بره د تلو ستا شان دی، زما دومره شان نشته چې د دې نه به بره لاړ شم. ما ورته وایي چې جبریله ډېره ملګرتیا دې را سره وکړه، نو دلته مې په نیمګړي کې پرېږدي، دلته مې پرېږدي، یوازې پرېږدي. جبریل راته وویل چې د دې نه په بره ځم نو د الله نورانیت او تجلیات مې وزرې سیزي، سوزم لمبه کېږم، په بره نشم تللی، ما ته د دې ځای نه په بره د تلو نور اجازت نشته دی، د دې نه په بره نشم تللی. بیا نو په دغې رفرف کې نبی علیه الصلاة والسلام بره لاړ. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یو ځای ته ورسېدم چې هلته د قلمونو اواز راته، د قلم باندې سړی دا لیکل نه کوي په کاغذونو باندې، داسې اواز راته چې لیکل کېږي په مخه. ما ته وویلی شو چې دا صریف الاقلام دی، په کوم ځای کې چې تقدیر لیکلی کېږي. داسې ووایه دا یو دفتر دی بغیر د تشبیه نه، دا د الله تبارک وتعالی یو دفتر دی، فرشتې پکې لګیا دي د الله د طرف نه چې هر انسان دپاره څومره روزي، څومره رزق، څومره اوبه، څومره عمر، څومره خوشحالۍ، څومره غمونه چې دا څه کېږي په کال کې لیکلی کېږي، دغلته ځمکې ته راښکته کېږي. بیا صریف الاقلام کې دغلته دا هر څه ولیکلی شي، بیا سدرة المنتهى دغې ونې ته راوړلی شي، د بیرې دې ونې ته دغې ځای نه یې فرشتې روچت کړي او د ښکته ځمکې ته راوړي، ځمکې ته بیا راوړي. وی دغلته تقدیر لیکلی شو، وی د دغې نه په بره باندې بیا د نور پردې وي، د نور پردې وي. بره نبی علیه الصلاة والسلام لاړ د الله تبارک وتعالی ملاقات له، ثم دنا فتدله، د الله تبارک وتعالی ملاقات له ورغی او د الله تبارک وتعالی سره براه راست خبرې وکړې. بعض علما وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام د الله تبارک وتعالی سره براه راست خبرې نه دي کړي، خو د محققینو د جمهور مذهب دا دی چې نبی علیه الصلاة والسلام الله لیدلی دی او مخامخ ورسره خبرې کړې دي.
چې څنګه بره لاړ الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل وی محبوبه څوک چې د چا خواله ځینو یو ډالۍ او یو تحفه وله وړي ته د دنیا نه رالې بره ماله اسمانونو ته راوختې ماله دې څه تحفه څه ډالۍ راوړې ده تا ماله څه راوړي دي نبی علیه الصلاة والسلام ورته سر به سجود شو سجده یې وکړله او شروع شو وی التحیة لله والصلوات والطیبات التحیة لله الله دا ډالۍ مې درله راوړې ده زما د ژبې چې څومره عبادت دی زما او زما د امت هغه ستا دپاره دی الله التحیة لله زما په ژبه باندې ثنا صفت په صرف ستا کېږي زما د ژبې عبادت الله تعالی لره دی والصلوات الله زما د بدن او زما د امت د بدن عبادت تعالی لره دی والصلوات والطیبات الله زما او زما د امت مالی عبادت تعالی لره دی الله دا تحفه او ډالۍ مې درله راوړي چې دینه بله غوره ډالۍ او تحفه شته نه الله التحیة لله الله د ژبې عبادت تعالی لره دی والصلوات د بدن عبادت تعالی لره دی والطیبات د مال عبادت مې الله تعالی لره دی نو الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته السلام علیک سلام دی پتا باندې ایها النبی اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورحمت الله زما رحمتونه دی پتا باندې وبرکاته زما برکتونه دی پتا باندې الله تبارک وتعالی په سلام ورواچو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیران شو چې الله خو په ما باندې سلام واچو ما ته خیر علی وی نو زما امت خو پاتې شو بیا نو نبی علیہ السلام ډایرک وی السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین الله په ما دې سلام وی والله زما امت وعلى عباد الله الصالحین پاغي دې د الله تبارک وتعالى سوي سلامونه وی او تاسو پیغمبر چې په هیڅ حالت کې مونږ نه ير کړی په هیڅ حالت کې مونږ نه ير کړی د الله سره په ملاقات کې مونږ نه ير کړی چې الله پاغه باندې سلام ورواچو نبی علیہ السلام الله زما په امت باندې سلام زما په امت باندې سلام بیا ورته الله تبارک وتعالی د خپل طرف نه درې تحفې او درې ډالۍ ورکړې یو د پنځو منځونو تحفه او ډالۍ ورکړه دویم د سوره بقره چې کوم آخري آیتونه دي کوم دی آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون او لا يكلف الله نفسا الا وسعها دا آخري دو آیتونه چې کوم دي د سوره بقره دا تحفه نبی علیه الصلاة والسلام ته ورکړه مطلب دا دی چې د الله پاک پیغمبره خپل امت ته ووایي چې زمانه دعاګانې غواړي لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت الله فمونږ باندې هغه بوجونه مږ چې کوم په تېرو امتونو دي ایښي وو مونږ هغه نشو برداشت کولی الله هغه ګناهونه په مونږ باندې مږ ده لکه یو سړي نه به ګناه وشو چې سهار به راپاڅېدو په ور به لیکلی شوي پلان کې ګناه کړې ده په ور به ورته دا لیکلی شوي چې دې سړي دا ګناه کړې ده الله دې زمونږ پردي وساتي مونږ نه څومره ګناهونه کېږي نو که دا مونږ ته په هر سهار په ور لیکلی کېدی مونږ به د سترګو د لګېدلو وو په دې دنیا کې دارنګې یو ځای به پلیت شو کپړه کې هغه به هله پاکېده چې هغه ځای دې کټ کړی وي په اوبو باندې هغه نه پاکېدله مانځل خپل عبادت له به خاص کر خپل عبادت خانې ته ځي دلته خو چې د مونځ ټایم شو په پټي کې په پوله ودرېږم دې مونځ کېږي نو ډېر کارونه درانه په هغې امت باندې الله دې امت ته معاف کړي دي نو دا دعاګانې زمانه غواړئ نو یو د پنځو منځونو تحفه دویم آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون دغه د سورې بقرې آخري دوه آیتونه دا ورته میلو شو او دریم ورته دا ډالۍ میلو شه چې ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء د الله پاک پیغمبره چې یو سړي زما سره شرک وکړو هغه نه بخم نور مرتکب د ګناه کبیرې ته به هم بخښنه کوم دا درېمه ډالۍ میلو شوه چې که یو سړي ګناه کبیره کړي غټ ګناه کړی هغه هم همیشه دپاره په جهنم کې نه ساتم جنت ته به یې لیږم چې ایمان یې راوړی وي نو دا درې خبرې نبي علیه صلات وسلام ته په تحفه کې میلو شوې دا منځونه اصل کې 50 منځونه نبی علیه صلات وسلام ته میلو شو نو چې د الله تبارک وتعالی نه واپسې کې راته نو په موسی علیه السلام په ابراهیم علیه صلات وسلام را تېر شو ابراهیم علیه صلات وسلام ورته کشکش ونه کړ خبره ورسره ونه کړله چې موسی علیه صلات وسلام راغی نو موسی علیه صلات وسلام ورته فرمایل چې د الله د طرف نه دې څه راوړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ای زما وروره مال 50 منځونه په تحفه کې 50 منځونه په تحفه کې راکړو موسی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی ډیر دي لاړ شه الله تبارک وتعالى ته چې کمی درته کی ځکه ما په بنی اسرائیل ډیره ښه تجربه کړې ده دا بیا نشي کولی موسی علیہ السلام له بنی اسرائیل زړه پوښ کړو کنه ما ښه تجربه کړې بیا نشي کولی 50 منځونه زیات تلار شه او الله تجارت کم کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا نو 15 ورته الله معاف کړی زه 15 سلوخ شو
چې بیا راغی موسی علیه السلام لره موسی علیه السلام ورته فرمایي نه زیات دي واپس لاړ شي چې بیا درته کم کی بیا لاړ اسمانونو ته الله تبارک وتعالی ورته 15 نور کم کړو بیا چې راغی موسی علیه السلام ورته فرمایي سلوي خم زیات دي بیا لاړ شه اے نبی علیہ السلام ببرته الله ورته 15 منځونه کمول چې بیا برته موسی علیه السلام بیا واپس کوم دا ولی په یو ځای ورته ولی الله تبارک وتعالی نه فرمایل چې خیر دې دومره شو دې کې یو راز هغه راز درته وایم چې کله بیا 15 منځونه پاتې شو او راغی موسی علیه السلام لره نو موسی علیه السلام ورته فرمایل وی دا 15 زیات دي لاړ شو چې په دې کې درته کمې وکړي نبی علیہ السلام ورته فرمایي ای زما وروره نور مال شرم راځي مال حیا راځي چې زه الله تعالی شم چې دا 15 زیات دي دام کم کا نور مال حیا راځي زه نشم ته الله تعالی نور درخواست نشم کولی چې دا 15 کم کا دا ورته نشم ویلې او را روان شو د موسی علیه السلام نه چې څنګه را روان شو د بری نو تاواز شو وی ای زما محبوبه منځونه 15 دي خو ثواب د 500 دي منځونه 15 دي خو ثواب د 500 دي زما خبره نه بدلیږي زما خبره نه بدلیږي اول نه مې درته 500 ولیم دک منځونه به 500 یعنی ثواب به د 500 امت ته دی وایا چې کوي 15 ثواب به د 500 درکو د الله دومره رحم او مهرباني ده دا بار بار ویلي غوښته بر الله تبارک وتعالى چې لاړ شي 15 کمی بیا لاړ شي 15 کمی بیا لاړ شي 15 کمی په یو ځای ورته ونه وي چې زه لاړ شي 15 منځونه دی کوي دا ولی الله تبارک وتعالى لره د نبی اسلام دی ملاقات خوان ورکم چې دې بار بار ما خواله راځي بار بار سره زه خبرې کوم نو ځان خواته بار بار رابلو الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه 15 منځونه راوغسته او راغی چې راغی بیا بیت المقدس ته راورسېدو هغه بوراک په اخ کې ځای باندې تړلی شوی دی هغې ته جبریل علیه الصلوۃ والسلام وخیجو مکې ته واپس راوستو چې کله مکې ته واپس راغی که نه نو روایتو کې راځي نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي دا واقع په دومره لږ ټایم کې و چې بستره مې اخ که شانتې ګرمه وه لکه څنګه چې زه پاسېدلی وم او په کومه دروازه چې وتې وم زنځیر مخکې به داسې کړی زنځیرونه دیوار ته پراته و که نه کړی زنځیر به وي هغه زنځیر ما کولاو کړی و هغه ورسړ دغه داسې وړی کېدو وی چې واپس رالم هغه زنځیر لاړه کېدو هغه ودرېدلی نه دا په دومره لږ ټایم کې دا شوی و چې سهار شو ام هاني رضی الله تعالی عنها چې کومې تره لور په کور کې چې دی ودو هغې ته فرمایي ام هاني پاسه مونځ وکړه هغه پاسې هغې هم د سهار مونځ وکړو نبي علیه الصلوۃ والسلام د سهار مونځ وکړو وی ام هاني ته خو اوده وي خو زما پکې بیت المقدس ولیدو بیا لاړم د الله سره مې ملاقات وکړو جنت مې ولیدو جهنم مې ولیدو ام هاني تېنه تپوس کوي وی په ویښه کو په خوب کې وی نه په ویښه باندې په ویښه تللی وم هغې ورته وي زما په ایمان دی څنګه چې ته وایي دغه شان ده خو دا خبره بار ونه کړي دا خبره بارو ونه کې ورنه دا کافر د مخکې نه په تا پورې ډېرې خنداګانې کوي دا در سره منې نه ګورې دوی له به بله خبره په لاس باندې ورشي نبي علیه الصلوۃ والسلام وفرمیل وی ښه الله دومره لوی نعمت په ما وکړه زه به دا پټه ساتمه دا د پټو ساتلو خبره ده نو چې سهار شو نبي علیه الصلوۃ والسلام د کوره رووت چې د کوره څنګه رووت که نه د ټول نه لومبی ورله ابو جهل لعین مخې له ورغی دا ابو جهل چې دی څنګه ولید که نه په خندا شو دا به هغه په نبي علیه السلام پورې همیشه ټوکې کولې همیشه به په نبی اسلام پورې ټوکې کولې نو څنګه چې په نبی اسلام نظر پرېوته که نه ویې لکه بیا څه نوې کیسه خو به دې نه جوړه کړي بیا څه نوې خبره خو به در سره نه خندنې کو نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته وفرمیل او شته دی را سره نوې خبره وی څو وی په بېګانۍ شپه کې بیت المقدس ته تللی ما اسمانونو ته تلم د الله سره مې ملاقات کړی جنت مې لیدلی او جهنم مې لیدلی دی وی دا راته ووایه چې په خوب کې کو په ویښه نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته وفرمیل وی په ویښه مې کړي دي وی دا خبره به د خلکو په مخ کې وکړي اوس چې کوي ابو جهل دا مطلب چې دا د خلکو د مخ کې د کېدو خبره نه ده د خلکو په مخ کې به داسې ووایي نبي علیه السلام او وبوامه ابو جهل چغې کړې وی راشئ هغه لیوني خو یې نورې خبرې شروع کړي نعوذ بالله خلک یې راغونډ کو ګوره الله تبارک وتعالی په خپل اسباب برابروي که دا خبره نبي علیه السلام په خپله د کافرو په مجلس کې کوله نو هغوی به په غوږونو کې ګوتې کېښودې او خو د نبي اسلام خبره نه اورېده که نه هغوی په غوږونو کې څه کېښودې ګوتې نو دلته د ابو جهل په خپله خلک راټول کو وی راشئ چې راغی وی اوس ورته ووایه نبی علیہ السلام شروع کړه ټوله خبره چې وکړله که نه نو کافرو چغې شروع کړې سیټیانې شپېلې شروع کړه چغې ویل شروع کړو وی د دې نه پکې پاتې وراشئ چې زه تلم اسمانونو ته ختلم حتی تر دې پورې چې کوم نوي کسانو ایمان راوړی هغه پکې ډېر شی پکې هغه پکې هم د ایمان نه واپس شو چې دا لا څه وایي په یو شپه کې د اسمانونو ته لاړو ښه ویزا ابو جهل ویزا یو خبره ورسره کو وی تاسو چپ شئ یو خبره ورسره کو وی تا بیت المقدس لیدلی دی وی او ما پکې مونځ کړی دی وی مونځ پکې کړی دی او 2 رکعته مونځ مې پکې کړی دی وی صحیح ده وی دا راته ووایي چې بیت المقدس کې څو دروازې دي اوس نبي علیه السلام پریشانه شو نبي علیه السلام څه شو
تاسو روزانه د جمعه ته منځله راځئ که نه راځئ دا وړوکی جماعت دی زه درته هم په دې کې څوک یړ کوي تاسو ډایرکټ ماله جواب راکولی شئ هلکه څو پن کېدي بګي چاته یادي ما ته لا پته نشته چې په دې کې څو پن کېدي نو چې په یو شي کې د غرض نه نو څه به کوئ زه د خپل پټکی روزانه هم کوس ته ما ته وایي ستا په پټکي کې څو ولدي زه به هم چې ما ته څه پته ده چې دې کې څو ولدي په دې کې زما کار نشته دی نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته بیت المقدس کې څو دروازې دي اوس نبی علیه السلام پریشان شو دا را باندې څنګه تپوس وکړو دوی ته به اوس همدغه بېوقوفه دي خبره نه مني جبریل علیه السلام راغی وایي د الله پاکه پیغمبره وایي ورته چې جواب در کوم نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل وی او وامه درته چې په بیت المقدس کې څو دروازې دي وی څو دي بس بیت المقدس نبی علیه السلام مخې ته داسې شو پردې ختم شو پردې د مخې نه لاړې دکې شان مخامخ بیت المقدس جومات نبی علیه السلام ته شو نبی علیه السلام ورته ګوري او دروازې شماري وي یوه او دوه او درې داسې اوس دا جومات ما ته مخې ته وایي څو کړکۍ دي به شمارم که نه نبی علیه السلام دا شمارل شروع کړو وی دومره دي پکې دومره کړکۍ دي دومره دروازې دي دومره داسې دی هر څه ورته صحیح وویل هغوی حیرانه شو بیا به کافر تپوس وکړو وی ښځه ته راته ده ووایه چې ته بیت المقدس ته تلې که نه زموږ دوه قافلې شام ته تلې خو به دې لیدلي که نه چېرته وي نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل وي او لیدلي مې دي وی هغه یوه قافله چې ده که نه هغه په پلانکي ځای کې را روانه ده غنمرنګې اوښتې مخکې را روان دي او په هغه باندې دوه بوجۍ پرتې دي غنمرنګې اوښتې مخکې را روان دي او په هغه باندې دوه بوجۍ پرتې دي او را روان دي خو یوه پلانکي ځای کې دي اوښ ورک شوی او په هغې پسې ګرځېدل وی کله به رارسي وی د شورو شپې له به رارسي د شورو شپې له به مکې ته رارسي او هغه غنمرنګې اوښ پتې مخکې را روان دي دوه بوجۍ به پې پرتې وي وی زمونږ بله قافله وی هغه بله قافله وه چې وه هغه په پلانکي ځای کې را روانه ده خو یو خبره درته بله وکړم هغې ورته ویل څو وی خبره دا ده که نه چې د هغې په خوا باندې زما بوراک تېرېدو نو په هغې کې یو اوښ د دې بوراک نه وترېدو نو چې وترېدو نو هغې اوښ ډېر ناڅاپي ټوپ و د هغې ټوپ سره راتاو شو د هغې اوښ خپه ماته شوه وی ښه وی او وی د هغې پلانکې پکې جوه کې اوبه پرتې وي د هغې نه مې اوبه هم څکلي دي دا ورته وویل وی صحیح ده اوس دوی انتظار کوي چې دا دې دروغ وایي که صحیح وایي دا خو یې ډېره ځان نه لګیا دی که نه نبي علیه صلات وسلام فرمایي د شورو شپې له به قافله رارسي اوس د شورو شپه راله رانږدې کېدونکې ده او قافله نه ښکاري نبي علیه السلام پریشانه شو سخت خفه شو چې ما خو ولې شورو شپې له به قافله رارسي شپه خو راله او قافله ښکاري چېرته نه الله تبارک وتعالی نور ودرم نور یې په خپل ځای څه کو خو د ټول قدرت د الله دی که نه نور یې په خپل ځای ودرو شپه یې لږه نه راوستله په دې کې خلک څه ګوري چې غنمرنګ یې اوښ را روان دی د قافلې نه مخکې او دوه بوجۍ پې پرتې دي د پاسه او قافله مکې ته رادننه شوه چې رادننه شوه نبي علیه صلات وسلام خلکو ته وګوره وی وګورئ ویلې مې درته وکړه چې غنمرنګ یې اوښ به تې مخکې او دوه بوجۍ به پې پرتې قافله هغه د راورسېده یوه خبره خو رښتینې شوه بله قافله چې راله د هغې نه یې تپوس وکړو وی هلکه ستاسو رښتیا اوښ څه مسله راغلې وه او هېڅ مسله نه وه راغلې خو دا اوښ په یو ځای کې ناڅاپي وترېده او چې ټوپ یې کو راتاو شو خپه یې ماته شوه وی ښه هغې بلې قافلې ته ستاسو سره څه واقعه راغلې وه مړی څه واقعه نه راغلې خو اوښ رانه ورک شوی په پلانکي ځای کې هغې ډېر ستړي کړي وو بیا خو وموند هغه اوښ خبرې خو ټولې رښتیا شوې ابوجهل چغه کړه ویره لوی جادوګر دی ښه د مخکې نه خبرې ورته معلومېږي لوی جادوګر دی د مخکې نه ورته خبرې معلومې نعوذ بالله من ذلک ټولې چغې کړه هلکه غټ جادوګر دی ګوره په تقدیر کې چې د چا ایمان نه وي که نه نه هغه باندې دا خبرې بیا نه لګي دا خبرې پې نه لګي او د چا په تقدیر کې چې ایمان یې الله تبارک وتعالی هغې چې د نبي علیه السلام مخ مبارک ته کتلي هغې ایمان راوړی دی